بسم الله الرحمن الرحیم. دایره هندیه دې ته دایره هندیه په دې بنیاد وایي چې دا د هند فلکیینو ایجاد کړې وه. د هند فلکیین هیئتدانان چې وو هغوی څه ده ایجاد کړې ده. ټیک شوله؟ په دغې بنیاد باندې دې ته وایي دایره هندیه. او په دې دایره هندیه کې ډېر شی فواید دي، ډېر شی څیزونو نتایج هغه د دې نه حاصلولی شي. د موسی خان روحاني بازي صاحب یو کتاب دی فلکیات جدیده، پټ کتاب دی، په هغې کې تقریبا 14-15 فواید د دې ذکر کړي دي چې دا شی ته معلومولی شي، دا څیزوم دا څیزوم دا څیزوم. پوه شوې؟ زمونږ غټه فایده هغه په دې کې دا ده، یعنې غټ شی چې ته موږ معلومو هغه دا چې د دې نه موږ خط شمال و جنوب دا به ته معلومو. دې خط شمال و جنوب ته خط طول البلد هم وایي که نه، او خط نصف النهار ورته وایي. نو خط نصف النهار چې موږ د دې نه معلوم کړو، د هغې په بنیاد باندې به موږ بیا سباله چې نن د دې نه خط نصف النهار معلوم کړو، نو سبا بیا سبا نه چې آینده ټول عمر بیا د دغې خط نصف النهار نه موږ سایه اصلي چې ورته وایي فیع الزوال، دغه ته نوم بیا معلومولی شو. خو چې دغې خط نصف النهار له کله هم د نور سوری راتلو نو هغه سوری هغه ټیم به کوم ټیم وي؟ هغه به وقت نصف النهار وي او هغه مکروه وقت وي، او دغه سوری چې کوم دی دا به هغه سایه اصلي وي. دا به کوم سایه وي؟ سایه اصلي یا فیع الزوال. پوه شوې؟ نو بیا به موږ ته د هغې نه مکروه وقت چې د نصف النهار ټیم کې کوم دی هغه به راته معلوم شي. دویم د ماسپښین وقت به راته معلوم شي، ځکه خو چې مکروه وقت ختم شي نو ماسپښین شروع شي که نه. نو هغه ابتدای ظهر ابتدایي وقت هغه به راته معلوم شي. بل بیا به راته انتهای ظهر هغه راته معلوم شي، او د انتهای ظهر چې دا نو هغه ابتدای عصر هم دی که نه. چې انتهای ظهر درته معلوم شو نو ابتدای عصر نه ته معلوم شو، ابتدای عصر به راته معلوم شي. پوهېږي پې؟ اوس دا دایره به څنګه جوړو، په څه طریقه په دې باندې عمل کوو. نو اول یې په دې بورډ باندې وباسو. ښه ټیک ده؟ ښه جي بسم الله. دا دغه لږ دې ته داسې رانږدې شئ. ښه دې ته رانږدې شئ. دا ښه ای خدا. دا راډ بندولی شو که نه چې دا بند کړو؟ ښه به نه وي دا بند کړه. دا ښکاري وږي که نه؟ ښه ګوره. ښه دلته به داسې یو څیز خښ کړي، ټیک ده؟ او چې کوم څیز دا خښ په دې ځمکه باندې دلته هغه کېښودلو، خښ دې کو یا مثال کلک دې کو په بل څه څیز باندې، خښول اړو ضروري نه دی خو چې کلک شي داسې. د دې دپاره ضروري دا ده چې اول دا ځمکه چې ده دا به ته په لیول وایي. لیول پېژنې مصرانو سره چې که نه، دا په لیول باندې وګورې چې دا لیول دا وګوره، داسې به یې وګورې، داسې به یې وګورې، داسې به یې وګورې، داسې به یې وګورې، داسې به یې وګورې چې په هر طرف یې وګورې چې دا لیول وي. یو احتیاط شو. دویم دا کوم څیز چې دلته ته خښئ یا دلته یې کلکئ، دې څیز ته به هم وګورې چې دا هم لیول وي. دی به هم څه وي؟ دی به بلکل فکس لیول وي. داسې لیول به په ده باندې داسې کښېني نو چې
دی په لیول واسې نه چې کږه وږه لښته یې نیسي کږه لښته نه نیغه لښته پوه شوې نو بیا ته په ده باندې دوه قسمه دایرې جوړولی شي یو دایره خو دا داسې زه راته دا یو مارکر تی بل کولاو کتو یو کار یې وي دغه زوړ راکړه زوړ دا خو هغه بله صحیح ده پکې که نه دا نه ټیک دی ټیک دی راکړه یو تی شدید سم کلکیږي بل راګه دا جوړوي هغه وړوکی پرکار شته وړوکی خطا شو درې خطا شو دا به دې ځای دا مو خطا شو سخت بس خو شو نو نشته ضرورت ښه خطا شو ما ویږه داسې په وړوکي هم کېدای شي لږ زیات پوه شوې داسې چې ته دلته په دې ځمکه باندې ښخې که نه نو د دې په مقدار باندې داسې د دې په مقدار باندې چې کولاو که پوه شوې بې ګورې که د دې نه کم سیوا کولاو کې هم څه فرق نه کوي ښه هېڅ فرق نه کوي چې څومره د کم کولاو کو نو دومره په لږ ټیم کې کار وشي پوه شوې بې داسې پوه کوم دی بالفرض د دې په مقدار دا تا کولاو کو اوس دا چې ته په کم ځای باندې خښې نو هغه ځای باندې ځان ته یو نښه وکړه چې خطا کېږي نه بیا په دې ځای به دا ږدي نیسي که نه پوه شوې بې نو د دې ځای نه دا به دې ځای نیسي ټیک شو دا دې چې راشه ونسل چې دا چې ونړغېږي د دې ځای نه دا لاندې بس پرېږده پوه شوې چې یو دایره غونته کې جوړه شوه که نه که مې بې شی راځي نو خیر دی به دا خو انتظار پوه کوو که نه د دې نه وړوکي هم جوړولی شي ښه څه فرق کوي نه خو دا ده چې دایره به دې صحیح جوړی بس پای کې یو فرق یي بیا نه دا د دې جوړه کړه اوس دلته دې دا داسې ښخ کړی دی په سهار کې چې د دې طرفه نور راوخیږي د دې طرفه داسې راخیږي که نه د دې طرفه نور راوخیږي ته وګوره د دې دا سوری کوم ځای دی د دایرې نه بار دی که نه دې نه بار دی نو دا انور چې راخیږي دی پر ورو داسې راځي که نه داسې راځي که نه ګوره دې ځای له چې راورسي دې ځای له راغی که نه مثال دې ځای باندې تا نښه وکړه یو شو
دا دې شو مدخل څه شی په دې سورې دننه شو په دې باندې را دننه شو داسې پوه شوې یو به په دې نښه هم وږي یو په دې باندې ټیم به هم ځان سره نوټ کړي ټیم به هم د ځان سره څه کړي نوټ کړي لکه مثال په طور باندې دا و بالفرض په 11 بجې څه ټیم و 11 بجې پوه شوې بې بیا ګور دا 11 بجو دی له راغی بیا سورې پر ورو کمیږي که نه هغه ځای باندې بیا نښه وکړه پوه شو دغه ځای او په دې ځای باندې چې دا سورې بار ته ووت مثلا دا څه ټایم و چې بالفرض 3 بجې باندې ووت په څو بجې ووت پوه شوله دا دې شو مخرج دا څه شو مخرج داسې فرضي دي ها دا خو نور نه دی که نه نو دا خو هسې فرضي شي څو چې تاسو پرې پوه شئ ټیک ده بس دا د سار نه تا یخې ورده هغه 11 بجو ته سیټ شو هغه 3 بجو ته بیا د دې ځای نه څه شو ووتل پوه شو اوس به دا وکړي دلته دا چې تا کړو دا به ترې لرې کړي دا به د یو بل سره میلاو کړي ٹھیک شو بل ملاو شو ٹھیک شو اوس به داسې وکړي چې دا زاویه دلته یو ګولایي جوړه شوه زاویه جوړه شوه که نه د دې زاویې مقدار به معلوم کړي چې دا څه ده په دې پسې به ډي روا دي که د دې ځای نه حساب یې که د هغه ځای نه یو شی دی ښه داسې د دې طرفه چې حساب یې نو دا منځ به دې منځ له راولي پوه شو او د دې ځای نه صفر دی که نه ټیک شو که نه داسې 90 100 110 120 130 لکه بالفرض هغه 150 دی پوه شوې بې صحیح چې کوم راځي 150 دا ځای شو او دا د 155 شو که نه 155 یا 154 تقریبا شو که نه 154 دا د څو درجې زاویه شوه 154 درجې پوه شوې که د دې طرف نه یې ګوري نو مې معلومولی شي داسې داسې دا په دې منځ کې ده اوس یې د دې طرفه چې ګوره 10 20 دا دې شو 150 ټیک شو دا دې شو 155 154 دقه وایي به 154 اوس د دې 154 درجې تنصیف وکړه دا نصف کړه 154 چې په منځ 2 کې نو څه جواب دی راشي ها په 2 تقسیم کې 154 تو 77 دی راځي که نه 100 تقسیم کې جو 50 او 54 27 نو 50 او 27 77 وایي به نو دې نو بیا به دا ډیره والي او د 77 درجې زاویه به جوړه کړي څو به جوړه کړي 77 ٹھیک شو دا دې شو 10 20 30 40 50 60 70 75 76 77 دا ده که نه ٹھیک شو بس دا 77 درجې شو که نه
نه پوهېږي پوه شوې دقه به داسې ښه اوږده موزي بس دا خط چې کوم ستا سره حاصل شو دې ته وایي خط شمال و جنوب خط شمال و جنوب یا دې ته دویم نوم وایي خط طول البلد یا ورته بل وایي خط نصف النهار پوه شوې که دا واقعي نور وی او دا ځمکه باندې موږ داسې کړی وی او دقه خط راوتی وی نو ټول عمر له په دې ځای چې کله دلته دا سیز پروتي دا پروتي دلته نو خدای خو دې کي چې 100 کاله پکې ولې تېر نه شي خو چې کله هم د دې شي سوری دې کرښې ته راغلو نو دا به وقت نصف النهار وي پوه شوې اوس په یخنۍ کې چې دی نو دا نور د دې ځای نه راوخیږي او په دې ځای دلته پرېوځي که نه نو دا سوری اوږده دي په ګرمۍ کې بیا د دې ځای نه راوخیږي او په دې ځای دلته پرېوځي که نه نو بیا دا ډېر وي او خط استوا 23.45 کې دننه کومې علاقې چې دي نو په هغې کې داسې ورځ هم راځي چې انور دې ځای نه راوخیږي او په دې ځای داسې پرېوځي نو کله چې دې ځای له راورسېدي هېڅ شي سوری هم نه وي پوهېږي بې مونږ خو په 34 یو که نه د خط سرطان نه بره یو خو کافي بره یو که نه نو مونږ له سر له نور چې دی نه راځي له سر له راځي چېرته نه بلکې دې ځای نه داسې راځي پوه شوې بې دې 23.45 پورې راشي بیا واپس شي پوه شوې بې نو بیا چې لاړ شي نو خط استوا او بیا هغه خط جدي ته لاړ شي نو په لنډو دې ځای نه راخېږي او په دې ځای چې پرېوځي لنډې ورځې چې د ټولو نه زیاته لنډه ورځ زمونږ چې وي نو هغه 21 دسمبر وي څه وي 21 دسمبر ځکه خو هغه لرې راوخته او دې ځای کې ور پرېوت که نه بیا به ورور چې راځي د ټولو نه اوږده ورځ دلته چې وي نو دا 21 جون وي 21 جون د ټولو نه اوږده ورځ وي ځکه دی پول راغلی دی دلته که نه دې نه نور خو دې خوا نه راځي که نه نو چې په دې ځای راوخت دلته دغه شو نو اوس هغه انقلاب وشي بیا که نه هغه انقلاب صیفي وشي بس د دې نه دی بیا واپس شي بیا په ورو باندې نو مسلسل دی 6 میاشتې زمونږ د دې 3 میاشتې د خط استوا پورې لاړ شي 3 میاشتې د خط جدي پورې دی ځي بیا د هغه ځای نه چې بیا هغه انقلاب وشي نو بیا را روان شي 3 میاشتې بعد خط استوا له راورسي 3 میاشتې بعد بیا خط سرطان نو 3 میاشتې مسلسل د ده سوری غټېږي داسې او 3 میاشتې مسلسل سوری چې راځي نو سوری دغه کېږي دا کمیږي ځکه چې سوری دې خوا راځي سوری کته کېږي که نه او چې سوری لرې ځي نو دومره سوری اوږدېږي نو مسلسل 3 میاشتې سوری اوږدېږي او 6 میاشتې او 6 میاشتې سوری څه کېږي کمیږي چې موږ طرف ته راځي نو سوری کمیږي او چې زموږ نه لرې ځي نو سوری بیا څه کېږي سیوا کېږي پوه شوې بې مثال دی په دې ځای باندې دلته و په دې ځای په خط سرطان د پاسه دی همداسې لږ غونده کې سوری دی که نه اوږد دی خط استوا باندې دی نو سوری بیا اوږد دی لږ که نه نو چې هغې خط جدي باندې لکه مثال په هغه ځای داسې دغه کېږي اینې نو بیا سوری ښه سیوا دی که نه وي به په دې یو کرښه باندې سایه اصلي به وي په دقې یو کرښه د دې نه به اخوا دې خوا دی چې کله دې له را رسېدو سوری د دې ځای نه به په سهار ټایم کې به سوری دې خوا راځي به راځي به راځي به پر ورو به کمیږي به او راځي به نو چې دې ځای له را ورسېد نو نیمه نصف النهار وخت وي بیا چې ماسپښین کېږي چې د دې کرښې نه واوړېد نو د ظهر وخت شروع شو پوه شوې بیا به ځي 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 پوهېږي بې نو یو پیده مونږ ته څه حاصله شو په دې دایره هندیې سره د خط نصف النهار راته مې معلوم شو ٹھیک شوله اوس د شپې چې ته قطبي ستوری وګورې دا قطبي ستوری به دې ته بالکل مخامخ نسي په بل ځای باندې
لکه دا دې خط اخیري سر قطب شمالي دی او دا بل سر یې څه دی قطب نو په دې واسطه څلور واړه طرفونه معلومولی شي دوه خو معلوم شو که نه او په دې خط باندې ته د 90 درجې زاویې جوړه کړه دا شو که نه پوه شوې پې داسې پې دلته راغله که نه داسې پې کرښه راکړه نو هغه د عین مشرق شو دا د عین مغرب شو دا د عین شمال شو دا د عین جنوب شو نو څلور واړه طرفونه پې معلوم شو پوهېږي پې بل دا په دې ته وقت نصف النهار هم معلومولی شي وقت نصف النهار به معلومولی شي هغه پې داسې چې کله دلته د مدخل باندې چې تا نښه کوله نو ټایم څه و 11 بالفرض 11 بجې وي 10 بجې 11 ساڑھے 10 کار سوري خو لکه بالفرض 100 بجې یا او چې کله وتو سورې د نو څه ټایم 3 بجې وي نو اوس ته وګوره د 11 او د 3 په منځ کې څومره ټایم دی ټوټل د 11 نه د 12 پورې 1 غنټه شوه د 12 نه د 1 پورې 1 نه د 2 پورې د 2 نه د 3 پورې نو ټوټل څو غنټې شوې 4 غنټې شوې د دې څلورو غنټو تنصیف وکړه دا به 2 تقسیم کړو 2 غنټې شوې که نه پوه شوې دا 2 غنټې د دې مدخل د دې وخت سره یا جمع کا یا د دې مخرج د دې وخت نه منفي کا یو وکړه یو شی دی لکه دا موږ د مدخل سره جمع کړي نو چې د 11 سره 2 غنټې جمع کړي نو څه ټایم شو 1 بجې شو نو نننۍ ورځ باندې به ستا هغه نصف النهار وخت چې وي دا به څه ټایم وي پیکس په 1 بجې دې مطابق پوه شوې پې هغه د نصف النهار وخت به ستا څه وي 1 بجه نو د ماسپښین ټایم به څه شي خو چې د یوې نه واوړي که نه چې د یوې نه څه شي واوړي نو د ماسپښین وخت به شروع شي پیکس د 1 بجې شي دا به هغه مکروه وخت وي ځکه نور په سر ولاړي که نه ها دقې له راځو اوس د مکروه وخت هغه ټوټل حساب به کوو چې یاره به دې کې څومره ټایم وي او احتیاطاً څومره ټایم پکار دی دغه د دې نه علاوه خبره ده خو دغه پکې وایو خو په دې پوه شوې که نه اوس د دې نه ته د مازدیګر وخت هم معلومولی شي انتهای ظهر یا ابتدای عصر هغه ده چې کله دې کرښې له دا سوری راورسېد په نننۍ ورځ نو ته به د دې تماشه کې چې یاره په نننۍ ورځ چې دا سوری کله دې کرښې له راورسېد نو معلوم به یې کړي لکه بالفرض چې دې له نن را رسېدلی و نو دلته پې تا کرښه کړې وه چې دا ځای دی پوه شوې پې په دې پوه شوې نو معنا دې نښې مطلب څه دی چې سایه اصلي د نننۍ ورځې دا ده که نه چې دا شی دلته دغه وي ځوړند وي دلته تا کلک کړی او دې کله دې کرښې باندې سوری راغی نو د دې ځای پورې و اخري سری نو پته ولګېده چې سایه اصلي دا ده که نه دا به ناپ کړي دا به څه کړي ناپ کړي دا چې موږ وکتو نو دا څو سینټي میټره ده 3 سینټي میټره ده 3 سینټي میټر به د ځان سره کېږي یو شو اوس دلته چې تا کوم څیز خښ کړی دی هغه دا دی که نه دی به وګورې چې دی څومره دی پیک 5.5 سینټي میټر دی څو سینټي میټر دی 5 سینټي میټر دی نو اوس وګوره 5 زمونږ د امام صاحب په نس باندې ابتدای عصر د مثلینو نه بعد کېږي که نه چې سایه د هر سوری د هر شي مثلین شي د صاحبینو په نس باندې چې یو مثل شي او زمونږ د امام صاحب په نس باندې چې 2 مثله شي مثلین شي نو دا 5.5 دی 5.5 او 5.5 څو شي 11 نو ګویا کې د دې د مثلینو هغه اوږدوالی څومره دی 11 سینټي میټر دی او 3 سینټي میټر نه یې سایه اصلي وه نو 11 او 3 14 پوه شوې
اوس په داسې وکړي دقه څیز به په دې کې بیا وټکي ٹھیک ده او 14 سینټي میټر به دا کولاو کې څومره به یې کولاو کې دا خو 13 دی ټوټل که نه لږي پسې بالفرض نور دي چې لږ کولاو کې دا بالفرض 14 شو څو شو 14 چې 14 دی دا کولاو کو ٹھیک شو کار سوري خیر دا خو په ځان به وګو که نه نو داسې به وکړي که ټوټل دایره جوړی که ټوټل دایره نه جوړی ای به خیر دی یو شی دا خو به بیا ستا سره بوډ نه به وځي که نه دا دې بالفرض جوړه کړه ټیک شوله یا مثال مونږ داسې جوړ کړو دا زمون سره سایه اصلي جمع مثلین شو بالفرض 14 انچې دا شو پوه شوې بې نو اوس به دې ته ناستې دا که ته بیا پوره دایره جوړی که دغه لږ جوړی جوم کافي دی ځکه نور سوری خو به خامخا اخوایي که نه ځکه دې خوا پرې وځي که نه نو ګوره چې کله هم په کم ټایم باندې هم د دې نور دا سوری دلته به هغه کوم لخته تا خښه کړې وه به یي که نه چې د دې سوری کله دا دیوال یې کراس کو دا دایره نو چې په څه ټایم باندې لکه بالفرض په دې ځای باندې سوری راغی نو چې د دې نه بار شو نو مازدیګر بانګ وایه ټایم داخل شو نه پوهېږي اوس دا چې څومره فاصله ده دا یو سایه اصلي ده او دوه مثله د دې دي که نه او که د صاحبینو یا د شوافیو د دوی په مسلک باندې د هغې د رایې مطابق هغه روباسي هغه ابتدای عصر یا انتهای ظهر نو هغې یو مثل وي که نه نو بیا به سایه اصلي جمع یو مثل بالفرض هغه دې ځای له راتلو پوه شوې بې نو هغې ته به انتظار کوي نو چې دا سوری دې ځای له راغې نو فورا د مازدیګر بانګ وایي د مازدیګر ټایم داخل شو او زمونږ امام صاحب وایي چې مثلین جو هغی نه په دې باندې پوه شوئ ښه کره پې پوه شوئ ٹھیک شو اوس دا خو مونږ فرضي جوړه کړه که نه دا به داسې وکړو چې بار مونږ د ځان سره اوس دا جوړ کړو هغه بل څیز خو شته دی که نه هغې بل ته ځان سره کېږو یا که ووایي چې هسې په ځمکه باندې جوړو هم جوړېدلی شي ټیک شوله په ځمکه به یې داسې جوړه کړو نو بیا به سبا دا دغه کوو ټایم په ټایم باندې به د دې معلومات وګورو چې په کم ټایم کې دغه سوری دایرې ته دننه کېدو نو ټایم به هم نوټ کوو او هغه نشانه به ورته مدخل به هم معلوم بیا چې د ماسپښین نه وروستو کله وځي نو هغه ټایم به هم نوټ کوو نشانه به پوه شوې نو پیکس نصف النهار وقت او پیکس د مازدیګر وقت یا پیکس هغه طرف خط نصف النهار دا به راته معلوم شي په دې قصه باندې پوه شوې ښه پوره به پوه شوې دقه حساب دی نو داسې وقت خو دې به معلوم کو که نه د مدخل وقت او د مخرج وقت دا به مو ګوري نو د مدخل وقت او د مخرج وقت مینس کې فرق څومره دی چې فرق څومره دی نو هغه په دو تقسیم کړي نو چې څه جواب ترې راغی به د مدخل سره جمع کړي یې د مخرج نه یې منفي کړه وشوله او بیا چې دوه مثلین والجو د مازدیګر وقت اوس دا یو بله مسله ده راشه دې له چې دې دا نور چې کله د سر له راغی بلکل پوه شوې نو او سوری دې خط له راغلو نو دا وقت نصف النهار دی که نه دا وقت نصف النهار دا زمون شرعا حکم مونږ ته دا دی چې په دې کې مونځ مه کوه دا مکروه وقت دی دا څه دی مکروه وقت دی
پوه شوې نو دا مکروه وقت به وي څومره دی به وي څومره پوه شوله اوس پرون مونږ یو خبره کړې وه چې دا جرم شمس چې دی دا ټوله ټیکۍ د نور چې ده دا څو دقیقې ده دا 32 دقیقې ده دا څو دقیقې ده 32 دقیقې وشو بله یو خبره هم کړې وه دا نور چې دی نو دی 1 درجه په 100 منټه کې توی کوي په 4 منټ کې 1 درجه په 100 منټ کې توی کوي په 4 منټ کې نو نیمه درجه په 100 منټ کې توی کوي په 2 منټه کې پوه شوې نو نیمه درجه 100 دقیقې 30 دقیقې 1 درجه 60 دقیقې ده که نه او نیمه درجه څومره ده 30 دقیقې نو ګویا کې دا نور 30 دقیقې چې توی کوي نو دی په 100 منټه کې توی کوي په 2 منټه کې ٹھیک شو اوس د دې نور د دې نور دا ټوله ټیکۍ چې ده دا څو دقیقې ده 32 نو چې د دې نور د دې ټیکۍ دا اولنی سر دې ځای له راورسي نو نصف النهار شروع شي ځکه خط نصف النهار له خو نور راغی که نه پوه شوې خط چې دی نو خو د نقطو نه جوړ دی خو وړې نقطې دي خو اول سر خو له راغی که نه نو خط نصف النهار له چې راغی نو وقت نصف النهار شروع شو خو دی به اوس د دې خط نه 32 دقیقې چې دی توی کړي نو باندې خط لاړ شي که اخري نقطه به ترې که نه لاړه شي چې 32 دقیقې توی کړي او 32 دقیقې چې دی توی کوي نو 2 منټه څه د پاسه راځي که نه نو په دې کې به کسر به ترې نه وباسي څه به ترې وباسي دا کسر 2 منټه څه د پاسه 2 منټه څه د پاسه چوړو وایي 3 منټه څو منټه 3 منټه چې کله نو اوس راشه چې په دې ځای له دی را رسېدلو چې دې ځای له دی را رسېدلو نو هغه ټیم زموږ سره څه و مونږ دلته څو بجې وښکلې وي 1 بجې نه وښکلې وه وقت نصف النهار ټیک شو نو وقت نصف النهار خو د دغه منځ وله راورسېد که نه نو ټوټل مونږ 3 منټه اخیستي وو چې دی به په خط نصف النهار د پاسه وي نو د 1 بجې نه د 3 منټه په 2 ځای تقسیم کړو نو 1.5 شو نو ګویا کې 1.5 منټ کم 1 بجه 1.5 منټ کم 1 بجه نو 1.5 منټ کم 1 بجه 12:58 منټ او 30 سیکنډ شو که نه نو په دې ټایم باندې زموږ سره مکروه وقت شروع شو او دا به یي اوس داسې ټایم پورې 1 بجې له خو به دې دلته راورسي خو بیا 1.5 منټ به نور هم وي که نه نو 1:01 منټ او 30 سیکنډ دي که نه دا 3 منټه به دی په خط نصف النهار د پاسې 1.5 منټ یو خوا 1.5 منټ بل خوا نو 1.5 دا کسر تیم ختم کا دا ټوټل 100 منټه کا 2 منټه یې کا نه ټول مسل ورګو اوس به د یو طرف خبره کېږه نه د طرف خبره وکړه یو طرف تم 1.5 منټ دی او بل طرف تم څه دی پیکس نصف النهار وخت خو تا معلوم کړی دی خو 1.5 منټ مخکې شروع شو وقت مکروه او 1.5 منټ بعد که نه نو دا 1.5 ختم که نو څو کا 2 نو ګویا کې احتیاط په دې کې دی چې هغه مکروه وقت دی به څه ټایم شروع شي په 12:58 منټ او ختم دی په څو شي 1:02 منټ داسې شو که نه دا ستا سره مکروه وقت شو دا خو تا احتیاطونه نه دي ورکړي خو صرف کسرونه دي ختم کړو ګورې ها کسرونه سیکنډونه میکنډونه دي څه که نقشه چې موږ جوړو نو په نقشه کې به سیکنډونه هم لګو دغې سیکنډونو له حضور اعتبار نه وي که نه کسرونه به دې ختمې بیا نو دا ټوټل ټایم زموږ سره څومره شو
4 منټ که نه ټول مکروه ټایم شو. اوس راشه په دې کې دوی احتیاطي ټایم پکې هم جمع کوي. څه پکې جمع کوي؟ احتیاطي. په کار ده چې یو 3 منټه پکې ته احتیاطي جمع کوي. پوه شوې بې؟ دا 3 منټه چې په دې کې احتیاطي جمع کوي دا 3 منټه په شروع کې هم جمع کوي او په اختتام کې هم جمع کوي. څه کې جمع کوي؟ شروع کې هم او په ختمېدلو کې هم. نو د 12:58 منټ 3 منټ مخکې ووایه چې مکروه وخت شروع شو نو څه ټایم شو؟ 12:55 منټ. او دلته 3 منټ وروسته ووایه چې مکروه وخت ختم شو د ماسپښین وخت شروع شو نو 1:05 منټ. پوهېږې بې؟ ځکه اوس خو ته دا خو یو طرف ته دی بل طرف ته هم که نه نو 3 منټ دی هلته احتیاطي جمع کړو 3 منټ دی دلته نو 3 او 3 6 او 4 10 منټ ټوټل ستا سره مکروه وخت چې شو دا 10 منټ شو. پوه شوې بې؟ اوس راشه چې 1:05 منټ شي د دې نقشې موافق نو څه ټایم شروع شو؟ ماسپښین وخت شروع شو وقت ظهر شروع شو. پوهېږې بې؟ او چې 12:55 منټ شي نو کوم وخت شروع شو؟ مکروه وخت شروع شو. ټیک شوله؟ اوس دلته زموږ په دې نقشو کې یو مسله هغه داسې په دې نقشه کې عام طور باندې لیکلی وقت زوال. وقت زوال یہ ورته لیکلی وقت ظهر. وقت ظهر لکه د لیکلی بره په نقشه کې وقت زوال یې لیکلی وقت ظهر او دا ټایم یې ورکړی اخري بیا خو ټیک دی بیا څه شی دی ټیک دی. پوه شوې بې؟ خو په دې نقشه کې به وروستو بیا یو هدایات په ورسره لیکي وایي به چې دا کوم وقت زوال یا وقت ظهر چې دی که نه نو د دې نه مخکې 10 منټه چې دا مکروه وي. د دې نه مخکې 10 منټه صحیح مکروه وي. خو شوله؟ دا صحیح طریقه شو. ها دویمه صحیح طریقه داسې چې په دې نقشه کې به ده لیکلی وقت نصف النهار. وقت نصف النهار ٹھیک ده نو که وقت نصف النهار به کې هلته لیکلی او دا ټایم یې ورکړی صحیح ورکړی دا ټایم دا کوم یو هغه فکس 1 بجه وه که نه ټیک شوله 1 بجه وروستو یې سره په هدایاتو کې دا لیکلي چې دا وقت نصف النهار چې دی 5 منټ د دې نه مخکې مکروه وقت شروع شي او 5 منټ د دې نه بعد ختم شي نو وقت ظهر به 1:05 منټ باندې شروع کیږي. 1:05 منټ باندې شروع کیږي. بیا هم ټیک طریقه ده. بیا هم څه نه ټیک طریقه ده. پوهېږې بې؟ خو که ده بالفرض که وقت ظهر که دا وقت زوال لیکلی دا وخت یې ورکړی یې هغه د دې سره هدایات نه وي لیکلي نو او یې وقت ظهر ورکړی هدایات یې دی لیکلي یې وقت نصف النهار ورکړی هدایات یې دی لیکلي نو په هغې کې به ته بیا په تشویش کې راځي. ټیک ده؟ او یو داسې وکړي چې وقت ظهر ورته ولیکي او ورکی د نصف النهار هغه وخت ورکی څه شی ظهر خدا دی وروره یا زوال خدا دی زوال دا یو دی او دی ورکی کوم یو وخت نصف النهار. پوه شوې بې؟ یا په نقشه کې ولیکي وقت نصف النهار ورکی دا یو زوال ده یا د ظهر ده نو غلطي پکې راځي بیا که ټیک ده نو په دې کې ښکلې طریقه دا ده چې دغلته ته وقت ظهر یا وقت زوال دا نه لیکي بلکې وقت نصف النهار ولیکي او دا 1 بجه ته ولیکي او هدایات ورسره ولیکي چې د دې وخت نه 5 منټ بعد ماسپښین وخت شروع کیږي.
د دې نه 5 منټ مخکې مکروه وقت شروع شي او 5 منټ بعد ترې بیا د ماسپښین وقت شروع شي. پوه شوې؟ بیا که په هره طریقه تا ولیکو ولیکه ځان له صحیح ولیکه. که زوال یا ظهر دې ورکړی نو دا ټایم ورکړه، که نصف النهار دې ورکړی نو دا ټایم بیا ورکړه، خو هدایت ورسره ولیکه. که نصف النهار وخت دې ورکړی دی نو دغه پکې ولیکه چې 5 منټ مخکې مکروه وخت شروع شو 5 منټ بعد به څه کېږي. اگه بالفرض زوال یا ظهر ورکې دغه نصف النهار وخت ورسره ورکې نو بیا هم زه ورکړه، ولیکه چې 5 منټ مخکې به شروع کېږي مکروه وخت او 5 منټ بعد به څه کېږي ختمېږي. بیا به ظهر د مذکوره وخت چې دی د دې نه 5 منټ بعد به ظهر شروع کېږي. پوهېږي پې؟ نو په دې کې ما اکثر دا نقشو والا احتیاط نه کوي، ورکي وقت زوال یا وقت ظهر او ورکي دي ورسره نصف النهار، اړو پته به یې تم نه لګي چې نصف النهار یې ورسره ایښی که دا یې ایښی، لکه لاندې ورسره څه هدایت لیکلي چا چې ورسره بیا دا هدایت لیکلي چې دا دغه پلانکې وخت مونږ له نوم دا ورکړی خو ورچولی دا پلانکې وخت دی نو بیا ټیک ده. ځکه چې هدایت ورسره وي بیا هغې غاړه خلاصه شوه که نه. خو مکروه وخت زمونږ سره احتیاطي څومره شو 10 منټه. هسې چې بیخي بې احتیاطه یې ګورې نو هغه را سره ګورې 32 دقیقې نو 2 منټه څه د پاسه نو ګویا کې 3 منټه ته واخلې صرف هغه جوړېږي. خو 3 منټه خو 1.5 منټ مخکې 1.5 منټ وروسته نو کسرونه پکې راغله نیم که نه 2 منټه مخکې 2 منټه 4 منټه شو. چې په 4 منټو سره اوس 3 منټه احتیاط ولګې نو یو طرف ته هم لګې بل طرف ته هم لګې که نه نو 6 منټ احتیاط شو نو 4 او 6 10 دا ټوټل 10 وخت منټ چې دا زموږ سره کم راغله هغه مکروه وخت راغله. په دې کې څه باندې پوه شوې؟ بیخي به پوه شوې. بس دغه لبه ده ښه. اوس راشه بل په دې کې دا دایره هندیه چې ده که نه دا ټولې خبرې پکې ذکر کړي دي. ها په دې سره ګوره خط نصف النهار هم معلوم شو، هغې ته خط طول هم وایي، خط شمال و جنوب هم وایي، طرفونه را سره هم ټول معلوم شو، شمال جنوب معلوم شو، 90 درجې زاویې یو خوا 90 بل خوا جو مشرق مغرب هم معلوم شو. ټیک شو. وقت نصف النهار هم معلوم شو، وقت ظهر بھی معلوم شو، وقت عصر بھی معلوم شو. ابتدا ظهر انتها ابتدا انتها دواړه او د عصر صرف ابتدا. پوهېږي پې؟ او بیا خو د سایه اصلي د تماوي دا روزانه یا کمیږي یا سیوا کېږي که نه نو چې څومره دا کمېده سیوا کېده نو دومره به زاویه د عصر هم کمیږي یا به سیوا کېږي که نه. د روزانه په بنیاد باندې به د عصر د مانځه وخت چې تر وباسي د هغې دپاره به هره ورځ جدا جدا زاویه هم راوباسي. ګوره د طلوع غروب دپاره موږ 90.833 اخیستی، د فجر او د عشاء دپاره مو 108 اخیستی. هغې کې بدلون نه راځي، په دې کې روزانه راځي. په دې کې یو زاویه فکس وي نو ته به روزانه چې اوقات روباسي نقشه جوړې نو روزانه په بنیاد باندې به د عصر زاویه مخکې نه روباسي ځان سره. نصف النهار وخت هم بدلیږي، روزانه په بنیاد به د وخت نصف النهار هم روباسي او د روزانه په بنیاد باندې به زاویه عصر هم روباسي. بیا د نورو وختونو زاویې نه بدلیږي نو هغه به فکس وي. پوه شوې؟ دا د شو دایره هندیه.